20,000 دي ستا پیغام رسول کی ستا رسول امت رسول کی چری هغه 1,24,000 نو دا نبی علیہ السلام د ختم نبوت چره هغه تقاضا ده چې نبی علیہ السلام باندې د نبوت خاتمه وشوله د نبی علیہ السلام نه پس بل پیغمبر چې هغه دنیا ته راځي دې معلومات وو چې ختم نبوت څه ته وایي عقیده ختم نبوت څه دی د دې وجه او مطلب څه دی معنی څه دی نو موږ ځان خبر په حیثیت د مسلمان چې د مسلمانۍ د اعلی شاعر نو ځان خبر الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد زمائي المسلمان ستاسو وړاندې ما د قرآن مجید یو آیت مبارکه تلاوت کړو. دغه آیت مبارکه کې الله جل شانه د یوې ډېرې اهمې او ضروري عقیدې ذکر کړي او هغه عقیده هغه ضروري خبره هغه ضروري مسله هذا جناب محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دا ختم نبوت دا خاتم النبي چونکہ اللہ جل شانہ په دنیا کې د انسانانو د هدایت لپاره د انبیاء کرامو سلسله چې د دنیا ته شروع کړله اولنې نبی اولنې انسان حضرت آدم علیه السلام دی او د آدم علیه السلام نه والا تر د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر الله جل شانہ دنیا ته 1,24,000 کم بیش انبیاء کرام را لېږلي دي او بیا د دغه انبیاء کرامو کومه سلسله چې شروع شوله
د هغه اخیری کړي چې دا اخیری چې اختتام چې هغه په جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې وشي او قران مقدس کې الله جل شانو په خپل هم ذکر کړی دي احادیث مبارکه کې نبی علیہ السلام هم ذکر کړی دي لکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي انا خاتم النبی لا نبی بعدی ز اخری نبی زمانہ پس بل نبی دنیا ته چې هغه نشي راتللی او حدیث مبارک کې بل وضاحت نبی علیہ السلام چې ذکر کړی دی وی زما مثال د انبیاء کرامو په دې ټولې کې داسې دي دوه مثالونه یو مثال دا ذکر کوي وی د انبیاء کرامو چې کوم زنجیر دې زړه هغه اخیری کړي زګه دا زنجیر چې کله مضبوطی دا په یو بل سره په دې کړو باندې مضبوطی نبی اسلام فرمایي وی زړه دا زنجیر اخیری کړي ما بس دا اخیری سر ته ورسیدل او په حدیث مبارک کې راځي نبی اسلام فرمایي وی زمان مثال د انبیاء کرامو په دې ټولي او ریس کې داسې دي لکه یو سړی یو کور یو محل یو بلډینګ چې هغه جوړ کی او دا بلډینګ ډېر زیات ښکلی مزینی او سر ته ورسي او یو خښته ځای پکې باقي نو هر سړی وایي چې هلکه دا بلډینګ ډېر ښکلی دی خو دا یو خښته ځای پکې چې دی باقي پاتې دی نو نبی علیه السلام فرمایي یو کس راځي او دغه ځای کې خښته ولګوي نو هغه بلډینګ مکمل شي بیا پکې د خبرې کولو ځای پاتې نه شي نو نبی علیہ السلام فرمایي وی د انبیاء کرام په ټولګه کې زما ته مثال دی لکه دا کور چې هغه کې یې وخت یې باقي پاتې الله جل شانه زما وعوس کړم سره ولې غلم نو دا هغه یې وخت یې چې هغه پوره شو نو د انبیاء کرام لیست چې دی د انبیاء کرام ټولې چې دی د بلډینګ چې دی دا سره ته ورسېدو اوس نبی علیہ السلام نه پس بل نبی چې هغه دنیا ته راتلو ولا نشته دی کله نبی علیہ السلام نه پس بل څوک د نبوت دعوه کوي نو دی به دروغجن او کذابي دا به دروغجن او کذابي او به د نبی علیہ السلام مرتبه دا چې ډېر انبیاء کرام کلی او مرتبه او دا رنګي بیا د صحابه کرامو مرتبه د نورو انبیاء کرامو چې کوم ملګری دي باندې د صحابه کرامو مرتبه بیا لوی ده او دا دې سره به امتونه نو په امتونو کې بیا د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم اخیری امت دی د دې لوی مرتبه ده الله جل شانه دې امت ډېر فضایل چې هغه ذکر کړی دي دې امت فضایل چې هغه ذکر شوی نو د نبی اسلام د وجه چې ذکر شوی دي د نبی اسلام ډېر زیات لوی مرتبه ځکه چې قران کې الله جل شانه د نبی اسلام اوصاف ذکر کړی دي احادیث مبارکو کې اوصاف چې ذکر شوی د نبی اسلام دغه رنګ تورات او انجیل کې زبور کې د نبی اسلام او اوصاف چې ذکر شوی او د ټولو نه لوی خبره د نبی اسلام د اوګو په منځ کې چې کوم مهر نبوت د نبی اسلام د دې اوګو په منځ کې داسې یو مهر لګېدل مهر نبوت په دې خبري محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لیکل شو او داسې لګ د دې بدن نه مثال به درته لکسړي په بدن چې زخه راختی او لږ داسې اوچه دی د زخه د قشر د نبی اسلام په دې اوګو په دې منځ کې د مهر نبوت داسې لږ اوچه شه کارا بچی کاریدو او باغی باندې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لیکل شو بس دا لکه سړی چې د خط لیکي او اخره کې دا دستګو کې اوسه د کې مهر او تولګي مطلب چې دا خط په دې ځای پوره شو زماده طرف نه چې کوم پیغام دی هغه د دې ځای پورو د دې ځای پرستو زماده طرف نه بل خبر نه مطلب دا چې څوک خط ګوري نو هغه به وایي چې هغه د دې دستخط نه لستو او د دې مهر نه لستو کوم لیکل شي دا به د کس ته طرف نه دا به کې نه چاچ دې ځای لیکلي تک شاته نبی اسلام مثال دی چې الله جل شانه کم انبیاء کرام دنیا ته راغل نبی رسول الله باندې مهر او وهل شو خاتمه چې هغه وکړه شو د نبی رسول الله نه بس بل نبی چې هغه دنیا ته بدل راځي بیا دا مسله په نبی رسول الله زمانه کې هم راوچه د شوی و بعض خلک چې په دروغ باندې نبوت دعوی کړی وي ذات ته پیغمبر وي ذات ته نبی وي نو الله جل شانه هغه په دنیا کې محاله کړی دي او دا حقیقت دی چې د نبی رسول الله لوی مرتبه ده څوک چې د نبی اسلام سره دغه چې د مرتبه کې ځان شاملول غواړي الله جل شانه په دنیا کې د عبرت نشان ګرځي آخرت کې هم چې لا زوال ژوند دغه د عذاب او د مصیبت سره سخترین عذاب چې الله جل شانه د خلکو ته ورکړي او دا چې د نبی
مسیلمه کذاب د چې د په دروغ د نبوت چې دعوه کړې وه د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په دور خلافت کې هغه پسې بیا ابوبکر صدیق رضی الله عنه لښکر ولېږو او هغه چې هلته کې مردار کړو او دې ورځ روایت کې راځي نبي علیه السلام ته خط راولېږو چې داسې کار وکړه چې دا نن چې دی دواړه به په نبوت کې ملګري شو د نیمې علاقې به ته پیغمبر یې د نیمې علاقې به زه پیغمبر یم نبی علیہ السلام هغه ته یو خط ولیکو او خط یې ورته داسې ولیکو صرف کذاب یې ورته ولیکل کذاب ته دروغجن یې ته د نبوت په لیست کې دروغجن یې زما نه پس بل نبي چې د دنیا ته راتلو والا نشته دی او بیا یو صحابي له دغه خط ورکړو چې دا ورله ورسوه هغه صحابي حبیب ابن زید رضی الله تعالی عنه هغه له دا خط ورکړو چې دا دغه کس ته چې هغه ورسوه دا د کذاب له ورسوه دا د مسیلمه کذاب دله چې دا خط ورسوه زما د طرف نه د دې دغه د کوم خط راغلی د هغې جواب کې ورته دا پیغام ولېږه دا ورته ورسوه چې ته دروغجن یې ته په نبوت په دغه لیست کې چې دی هغه شامل نه یې کله چې دغه صحابي او نوجوان صحابي دی تقریبا داسې 19 سال عمر دی د 19 کالو نوجوان دی او د مدینې منوره کې د مسجد نبوي مخې ته کجورې خرڅولې د مسجد نبوي مخې ته به کجورې خرڅولې نوجوان صحابي دی د چې دی نبی علیه السلام دله خط ورکړو دا زما خط دا زما پیغام چې دی دا ورسوه کله چې هغه صحابي هلته کې لاړې هغه خط ورته میلاو شو هغه ځان ته پیغمبر وې د دنیا خلک به ورسره ناست وو د دنیا خلکو چې دی متبعو اتباع یې کړې وه ډېرو خلکو ورته پیغمبر ویلی وو نو خلک ورسره ناست وو د چې کله خط کولاو کړو چې هلکه پیغام خو دا میلاو شو چې ته خو دروغجن یې ته خو کذاب یې نو دې صحابي ته وایي حبیب ابن زید رضی الله عنه ته وایي ته خو زما تصدیق وکړه که نه ته خو تصدیق وکړه هغه ورته ویلي چې نه ته چې دی دروغجن یې ویل نبي علیه السلام خو په مدینه منوره کې دی هغه درنه څه خبرېږي ویل صرف زما تصدیق وکړه په دې ژبه باندې اقرار وکړه هغه وایي چې چا ته نبي علیه السلام کذاب ویلی دی زه به ورته صادق څنګه ویم زه به د هغه په جواب کې ورته ویم چې کذاب چې دا دروغجن دی زه به د دې تصدیق وکړم چې ته دروغجن یې ته کذاب یې نو هغه مسیلمه کذاب ورسره څه چلو خو ډېر په بېدردۍ سره شهید کو په بېدردۍ سره داسې شهید کو چې یوه ګوته یې کټ کړله یوه ګوته یې کټ کړله ویل ووایه چې زما تصدیق وکړه چې زه رښتونی یم او زه پیغمبر یم هغه به ورته جواب ورکړه ویل کذاب یې بیا یې بله ګوته کټله بیا یې ورته وویې ویل تصدیق وکړه هغه ورته ویل کذاب یې بله ګوته یې کټ کړله ویل اوس ووایه چې زه ته رښتونی پیغمبر یم هغه ویل بیا ویم چې کذاب یې دغه شان یوه ګوته دا اوس دا خبره صرف ویل چې دي آسان دي په ژبه ویل آسان دي په غوږونو اورېدل آسان دي خو دا حقیقت کې بیا سړی ور مخامخ شي بیا ډېره لویه خبره ده سړی د ځانه یو ستر راولي داسې ګوتې ته د معمولي وروړي بیا څومره درد کوي بیا چې د سړي پسې چاړه وغیره راکړي او ګوته دې کټ کړي او وینې دې بهېږي ورته ګوري دا به څومره تکلیف وي دا به څومره درد کوي خو مینه او محبت د نبي علیه السلام د نبي علیه السلام مینه د نبي علیه السلام محبت د نبي علیه السلام عشق چې دی هغه پې دومره حاوي وو چې د هغې د دغه ګوتو پروا نه کوله او د هغې یو مثال کله چې د مصر زنانو یوسف علیه السلام ولیدو او خپلې ګوتې یې کټ کړلې او ویې چې ما هذا بشر دا چې دی انسان نه دی دا چې دی یو مقربه فرښته ده دا خو یو مقربه فرښته ده هغه په لیدو باندې ګوتې کټ کړلې عایشه رضی الله عنها فرمایي وایي د مصر زنانو یوسف علیه السلام ولیدو ګوتې یې کټ کړې وې وایي که زما محبوب یې لیدلی وې نو دا خپل زړونه به یې کټ کړي وو او دا د حقیقت مثال و د جنګ احد په موقع باندې صحابه کرام خپل ځانونه ډال کړي دي د تورې رات ګزار راځي د نیزې ګزار راځي د غشي ګزار راځي په سینه باندې خوري خو نبي علیه السلام ته تکلیف نه ورکوي د دغه صحابي مثال یې دویم مثال دی چې هغه خو ګوتې کټ کړلې په پته ورته ورولګېده او د دې صحابي نه یو ګوته کټ کوي تکلیف سیوا کوي او بیا ورته چې دی د خبرې اقرار کې اخلي چې د دې خبرې اقرار وکړه چې زه پیغمبر یم هغه ورته د هرې ګوتې کټ کېدو سره د هغې چې دی تصدیق چې دلته کذاب وي د نبي علیه السلام د خبرې تصدیق وي چې نبي علیه السلام درته کذاب ویلی زه به درته کذاب ویم زه به درته کذاب ویم دا یوه ګوتې دې کټ کوله تر دې چې د یو لاس ګوتې دې کټ کړلې او هغه صحابي به ورته همدغه وې چې ته کذاب یې د دې بل لاس ګوتې شروع کړلې یوه ګوتې کټ کوله او دا به ورته ویې چې اقرار وکړه هغه به د هرې ګوتې کټ کېدو سره د دې اقرار کړو چې ته کذاب یې ته دروغجن یې زه ستا خبره چې دی نه منم ستا تصدیق چې دی هغه زه نشم کولی کذاب مې ورته وې تر دې چې د لاسونو ټولې
ګډ شولې به چې به ورته چې وي اوس اقرار وکوي اقرار نکوم زه درته اوس حکم چې دا کذاب دروغجنې نو دا یو لاس دې په دې بړول کې دې ځکه ګډ کو به ورته وي هغه ورته بیا وي چې کذاب دا بل لاس دې په دې ځکه چې دې ګډ کو به ورته وي ته کذاب خپې شروع کړي خپې دې دې په ځکه ټولې تر دې چې دې زینو ته ورسېد او په دې حالت کې دې روانه وا په دغه بهترۍ کې چې دا حبیب ابن زید رضی الله عنه چې هغه شهید کړي شو خدا دروغ چې هغه پیغمبر دې پیغمبر ونوي د نبی رسول الله د خبرې تصدیق یې کاو ځاني ټوټي کو خو د نبی رسول الله د خبرې نه وانه ولیدو د نبی رسول الله د خبرې اقرار به کاو چې ته کذاب او کذاب د نبی رسول الله ویلې دي دروغجن د نبی رسول الله ویلې دي زبر ته هم چې کذاب او دروغجن وي او دا دې درستو د دې کور ام عماره رضی الله عنها هغه خبر ورکړې شو چې تاسو وایي چې هغه په داسې کې دردي سره چې شهید کړي شو د نبی رسول الله د یوې خبرې د اقرار لپاره هغه دومره په دردي سره شهید کړي شو نو هغه مور هغه چې هغه صحابیه وا هغه څوک زنانه وا هغه ورته وایي هغه فرمایي وایي ما دې خپل بچی د سلیم په دې لپاره ورکړو چې دا د نبی رسول الله د دین لپاره خپل ځان قربان کړي وایي دا څومره لوی خبره نه ده دا زموږ لپاره د فخر خبره ده چې زما زوی د نبی رسول الله د یو خبرې د تصدیق لپاره شهید کړي شو دا د وینې چې د عادت وي شو ودا زما د لپاره د فخر خبره ده ما دا په خپل ځای کې سوچ وکړو چې موږ د نبی رسول الله د یو خبرې لپاره د یو سنت طریقې لپاره خپل بچی چې هغه ته مایل کولای نشو چې د نبی رسول الله یو سنت طریقه شروع کی یا د نبی رسول الله د سنت طریقو خلاف کوي د چې د يهودو کو نقش قدم روان دي مثال په تور په کپړو کې یا په جسم کې چې په ګیره په وختو کې د يهودو نسوارو طریقې جوړي زه دا غل نشم منا کولای زما ایمان دومره چې هغه کته لاړې دا زمون ایمان کته درې دي زمون د ایمان څخه کمزوري شوی دا څنګه موږ خبره بلند تربا چې هغه تیار نیو یو ماشوم ته موږ دانش ویلې چې بچی دا د يهودو طریقه ده دا د نسوارو طریقه ده دا زما د پیغمبر طریقه نه ده زما د پیغمبر طریقې چې په هغه باندې موږ ځان بری کړی دا صحابه کرامو خپل ځانونه چې هغه شهیدان کړل او بیا دا چې د نبی اسلام کومه مرتبه الله جل شانه فرمایي زبور تاسو کې کوم یو عمل کوونکی دی ايكم احسن عملا اکثر عملین دې ذکر کړي بلکې احسن عمل ذکر کړي دي چې تاسو څو بهترین عمل کوئ او د نبی اسلام دغه نبوت دغه چې هغه مرتبه ګوره نوح علیه السلام چې نوح علیه السلام نه هیڅ وکاله چې دعوت چلولې دي وسومره کسانو ایمان راوړل دي بهسیه کریستی کسانو ایمان راوړل دي د نبی اسلام مرتبه ویلا نبی اسلام دریش کاله مهنت کړې دي څومره صحابه کرام ایمان راوړل دي څومره کسانو ایمان راوړل دي د حجۃ الوداع په موقع باندې د نبی اسلام سره صحابه کرام د عرفات میدان کې موجود دي 1,24,000 او دا الله جل شانه هغه مثال دی دا هغه مینه محبت چې اظهار دی چې الله جل شانه د طرفنا کوم پیغامات راوړل شي هغه د انبیاء کرام په ذریعہ سره نو هغه 1,24,000 دي او الله جل شانه نبی رسول الله ته عملات داخلي چې اے محبوب چې زمانه طرف استاد کوي هغه 1,24,000 دي او استاد طرف چې امت ته کوم استاد پیغام رسول کړي دغه کې ادا کوم زمانه دي په مقداري چې هغه 1,24,000 دي دا د محبت انتها ده دا د الله جل شانه نبی رسول الله سره مینه او محبت هغه اظهار دی چې وګوره زمانه استاد زمانه پیغام رسول کی دنیا کا او انسانانو ته 1,24,000 دي استاد پیغام رسول کی استاد رسول امت رسول کی چری هغه 1,24,000 دي دا د نبی رسول الله د ختم نبوت چې هغه تقاضا ده چې نبی رسول الله باندې د نبوت خاتمه وشوله د نبی رسول الله نفس ول پیغمبر چې هغه دنیا ته راځي څوک دعوه کوي د خپل خبره کې چې په خپل دعوه کې دروغجن دي لکه څنګه نبی رسول الله د مسیلمه کذاب کوي چې ته کذابي ته دروغجني دغه شان د نبی رسول الله نفس هم کو څوک د نبوت دعوه کوي د خپل خبره کې او په خپل وعده کې چې کذابي د دروغجني د بچي لعنتی او د په مقدس مکه د په مقدس مکه سپیو خنزیران خوستګي د سپیو د خنزیرانو د اغا ګندګي هم چې سریله او کمتر خلک دي داخله چې کله د نبی اسلام په شان کې ګستاخی کوي دا ګستاخ خلک دي دا واجب القتل دي ځکه دا پته مکه په موقع باندې نبی اسلام کلاو اعلان کړو چې لا تسلیب علیکم اليوم څنګه تاسو باندې نه چې هیڅ چې ملامتیا نشته او دا ورته فرمایي چې څنګه زماور یوسف علیه السلام خپل ورونو ته چې معافی اعلان کړو
د یوسف علیه السلام ورونو د یوسف علیه السلام سره څومره ظلمونه وکړل څومره ظلمونه وکړل خو چې کله ملاقات کېږي خبرې نه چې هغه پرده اوچتېږي خبره ظاهرېږي نو یوسف علیه السلام ورته فرمایي لا تثریب علیکم اليوم هېڅ الزام زما د طرفه په تاسو باندې ملامته کوم هم نه موږ سره که څوک زیاتې وکړي او بیا ورسره لوبه کوو نو هغه خبرې خو د کم از کم ورېدو یاره مړه په پلانکي ټیم کې دې راسه داسې کړي په پلانکي ټیم کې دې راسه داسې کړي خو یوسف علیه السلام ورته دا نه وایي چې هغه خبرې درته در یادې کړم چې تاسو زما سره څه ظلمونه کړي ویل دا درته نه ویم ویل لا تثریب علیکم اليوم هېڅ الزام په تاسو باندې نشته دی نو نبي علیه السلام د فتح مکې په موقع هم د دې خبرې اقرار وکړو چې زه نن تاسو سره هغه خبره کوم چې کوم زما ورور یوسف علیه السلام خپلو وروڼو ته ویلي چې لا تثریب علیکم اليوم نو ویل زه درته تاسو ته یم چې لا تثریب علیکم اليوم تاسو زه د مکې نه چې دی ویستمه د مکې په دې کوڅو کې مو راښکلی یم د طایف په موقع چې دی په کاڼو ایشتلی خو د ټولې خبرې زه شاته کوم دا یو خبره مخې ته نه راوړم او زه ویم چې لا تثریب علیکم اليوم په تاسو باندې نن هېڅ ملامتیا چې دی هغه نشته دی خو دومره ده چې په دغه د عام مافې په موقع باندې هم په دغه عام مافې په موقع باندې هم نبي علیه السلام د ګستاخانو دپاره حکم چې دی سخت ورکړی و څه یې فرمایي ویل که دغه څو کسانو پکې هغوی د نبي علیه السلام په شان کې ګستاخي کړې وه نبي علیه السلام وفرمایي که دغه کسان چېرته د بیت الله شریف په دې غلاف کې چې دی راپټ شوي او چا د میلاد په دغه ځای کې دې غلاف کې دننه په توره باندې ووهئ د هغوی لپاره د معافۍ د ګستاخ دپاره د معافۍ اعلان نشته دی د ګستاخ دپاره سزا چې دی هغه قتل دی ګستاخ واجب القتل دی د هغه دپاره په شریعت کې یو چې دی هغه چې دی په دغه حکم کې د هغې سره چې دی رعایت نشته چې د هغې سره رعایت وکړی شي نو موجوده دور کې غلام احمد قادیاني دل چې د نبوت د دروغو دعوه وکړه الله جل شانه د ذلت په مرګ باندې چې هغه مړ کړو په باتروم کې نساء وکړه هلته کې چې مردار شو او د هغې د دروغو پیروکار هغه اوس هم په دې معاشره کې چې هغه موجود دي د غلام احمد قادیاني چې هغه پیروکار دي او نن سبا خو د فتنو دور دی نو دغه فتنې چې ډېرو عروج ته رسېدلې ده ډېر زیات چې هغه پیروکار یې پیدا شوي دي او دا ډېره اهمه مسله ده انتهایي ضروري مسله ده زه مسلمان نن د دې نه نه دی خبر د ختم نبوت نه نه دی خبر چې ختم نبوت څه ته وایي د ختم نبوت معنی څه ده د دې مقصد او مطلب څه دی د دې نه غریب چې دی هغه خبر نه وي حالانکې مسلمان لوی سړي چې هغه خبر نه وي ګنې تاسو تجربه وکړئ د غټو کسانو نه تپوس وکړئ ډېر کسان د دې نه خبر نه وي چې ختم نبوت څه ته وایي د ختم نبوت مطلب څه دی نو دا چې د دې نه موږ دا زموږ دپاره اهمه ضروري خبره ده د دې نه ځان خبرول پکار دي اوس دغه قادیاني چې دی هغه زموږ د یو مسلمان ورور سره میلاو شي هغه د غلام احمد قادیاني په باره کې چې دلیل پیش کوي او زما مسلمان ورور د خپل پیغمبر په باره کې د ختم نبوت په باره کې دلیل نشي پیش کولی نو د دې ایمان دومره ښکته لاړې چې دی مؤمن دی دی مسلمان دی دی د خپل پیغمبر د خبرې نه د هغه د عقیدې نه دومره نه دی خبر هغه غلام احمد قادیاني چې په دروغ یې د نبوت دعوه کړې ده د هغه پیروکار د خپل هغه بشر نه دومره ځان خبر کړی دی چې زما مسلمان ورور د هغه په دلایلو کې چې دی هغه جواب نشي کولی بیا هغه په خبرو کې پړګئ دا زموږ د مسلمانۍ چې دی هغه شان دی حال دی چې موږ دومره کمزوري شوي یو نو دا دی چې د دې عقایدو چې دی خیال وساتو د دې دا اهمه د ایمان تقاضا ده چې د دې عقایدو نه موږ ځان خبر کړو دا انتهایي اهمه او ضروري خبره ده ځکه چې مسلمان د دې نه چې دی ځان خبر کړي دا د ده لپاره لازمي ده چې دا د مسلمانۍ د ده چې د مسلمانۍ هغه پهچان دی چې په ده باندې به دلته مسلمان ویلی کېږي نو دغه قادیاني نن سبا ډېر ګورو چې او د پاکستان قانون کې هم دا دي د 73 آیین کې دې لپاره یو څو خبرې چې دی لیکلی شوي یو دا چې دې ته به مسلمان دې به ځان ته مسلمان نه وایي ځان ته به مسلمان دی نه وایي د دې چې دی خپل مذهب ته به اسلام نه وایي مذهب ته به اسلام نه وایي دې به آزاد نه کوي دې به خپل عبادتګاه د جومات نه وایي او 5 نمبر دا چې دې به د خپل مذهب پرچار هم نه کوي د مذهب پرچار به دوی نشي کولی په پاکستان کې آزادانه طور لکه نور مسلمانان لکه تبلیغ والا ګرځي مدارس چې قایم دي جوماتونه قایم دي خو د قادیانیانو دپاره چې دا خبره یو هم نشي کولی دا د 73 آیین کې دفعه لیکلې شوې ده او دوی چې کافران قرار کړي اوس موجوده زموږ چې یو چیف جسټس فایز عیسی دغه ګنده او ذلیله انسان دغه چې ګستاخ دغه چې ذلیله انسان هغه د دې لپاره چې واپس دغه چې حرب کړي او دا اعلان کړي چې د خپل د مذهب ازادي وي هر چا ته حاصله ده د مذهب ازادي وي هر چا ته حاصله ده او د خپل مذهب چې هغه پرچار کولی شي یعنی مطلب دا چې د قادیانانو سره په دغه دعوت کې چې هغه شامل چې قادیاني خپل د دعوت چې پرچار کوي د خپل قادیاني
چې دا خلک دا ګستاخان دي دا د پاکستان قانون چې قانوني نو د هغې دپاره سزا چې دا قتل دی چې دا کم از کم لا یکلف الله نفسا الا وسعها الله وایي چې زه یو کس د هغه د خپل وس او طاقت نه پې زیات بوج نه ورچوم بس هر سړی د خپل وس مطابق چې دی هغه پړ دی څوک اواز اوچتولی شي د اواز مطابق پړ دی او دغه رنګې څوک هلته خبره رسولی شي هغه د هغه ځای ذمهوار دی هر یو کس چې د چا څومره ذمهواري الله تعالی چې دی هغه مقرر کړي د خپلې ذمهوارۍ مطابق موږ د دې چې دی هغه جوړوي چې موږ د هغې خلاف اواز اوچت کړو که د هغې خلاف داسې احتجاج وغیره کېږي نو په حیثیت د مسلمان په حیثیت د مسلمان په حیثیت د آخري امتي کېدو په دغه چې دی احتجاجونو کې بھرپور حصه اخیستل پکار دي او په دې ریت باندې چې دا د نبي علیه السلام ګستاخ دی او د دې خلاف چې زه اواز اوچتوم د هغې لپاره زه په دغه احتجاج کې شریک یم ځکه دا د ایمان حصه ده دا د مسلمانۍ شان دی او دویمه اهمه خبره مسله ده چې که قادیانۍ چا سره میلاو شي او دی یو خبره کوي او ورته وایي چې زه درته راشه زه درته د غلام محمد په پیغمبرۍ باندې دلیل پیش کوم نو د علما فرمایي ورته د هغه دلیل ته به هم غوږ نه ږدي که چا د هغه دلیل ته غوږ کېښودو بیا به دې ایمان لاړی ځکه چې ته د هغه دلیل ته غوږ نه خو ستا د نبي علیه السلام په دې نبوت د خاتم کېدو کې چې دی شک پیدا شو چې یاره کېدای شي د دلیل مضبوط وي نو علما فرمایي چې د هغه دلیل ته به غوږ هم نه ږدي خو دی چې بغیر دلیله منم چې ته کافر یې بغیر دلیله منم چې دی هغه زندیق او کافر او کذاب دی دلیل ضرورت نشته دی قرآن هم نشته دی قرآن هم حدیث وایي چې نبي علیه السلام باندې د نبوت خاتمه وشوله د بل دلیل چې دی هغه ضرورت نشته دی نو دا دی چې د ختم نبوت عقیده لرل دا د ایمان جز دی او دا اهمه مسله ده چې موږ خپل ځان کم از کم د دې نه تپوس وکړو د دې معلومات وکړو چې ختم نبوت څه ته وایي عقیدې ختم نبوت څه دی د دې وجه او مطلب څه دی معنا څه چې د دې نه موږ ځان خبر وکړو په حیثیت د مسلمان چې د مسلمانۍ د هغه شاعر نه ځان خبر وکړو نو موږ باید د مسلمانان زده وي خو د دې څیزونو نه چې دی اکثر خبر یو دا زموږ دپاره یوه ضروري خبره ده چې د دې خبرو ځان خبر کړو دا د نبی علیه السلام سره د محبت دعوه هم ده د نبی علیه السلام سره د عقیدت اظهار دی چې موږ د خپل پیغمبر سره د محبت او د عقیدت اظهار وکړو موږ چې دی دا به زموږ دپاره د دنیا او د آخرت د خیر سبب وګرځېږي ځکه د نبی علیه السلام د شفاعت کبرا سبب وګرځېږي چې د چا د نبی علیه السلام سره ملي کوم چا مینه محبت دی نو د نبی علیه السلام د شفاعت کبرا نه چې دی هغه به محروم وي